بسم الله الرحمن الرحیم. 20 نمبر سبق ته الباب السابع فی المباحات. ځینې مصنف علیه الرحمه هغه شیونه د خایل منځ کې جایز دي خو کولی بیا نه یې په کور کول شي او که نه کوي ډیره به ښایي. مباح هغه شي تیل شي جایز وي، لکه تو یلی دي څه اصل په اشیا کې اباحت ته دنیا کې اصل شیون جایز دي، کوم شي نه ته څه حرام د دې لپاره دلیل لاګي ویلی حرام ده واجب ښایي که نه. نو دنیا کې ځنه شیون داسې څه مباح وي هغه ته که کوې که نه کوې تو ته جواز شته. ځنه بیا داسې شیون دي خلکو مباح کې ورنه بسلي دي ښه مباح نه دي، لکه نسوارو نه خالي د مباح دي، دې نه خوله خرابېږي که نه، بل ته تکلیف وي نورو ته تکلیف وي، پوره پروپر صفایي کول نه شي. وهي 11 دو څه دي 11 دي د مباح شیون المانځه سره تړلي شي دي یا مدنیو نه ښایي ده. العام 8 عام ورکی اته دی بیا، لکه یو دا ورکی نظره المنځ کوونکه کله ګوري بموقع عینیه سترګو په خانک سره بلا تحویل وجهه خو مخ نه تووي دو جایز د مثال خو بیا نه د په کور کنه ضرورت څه د تو سالیدلی څنګونو سره ګوري څنګ نه بعد اخر من بو ته په کتانې کې کڅې ضرورت د پاره یې بس بیا خیر ده. بل د وتسویه موضع سجوده سجدی زوی بربرول لو سره مرتن او مرتين للعذر عذر دی واجنه یو دوا ځلې جایز ده. اول دو سوچ ونه ځون ته سجدی زوی برابر کی کله کله سړی لمونځ کوي کنه شګو کې ودرېږي یا غره کې وخو کې ودرېږي ډېر خوږ کوي بیا شګ لري کول شي ورې صحیح ده کنه کوڼې ورکې لږ زیږ روزي ټنډه وایي پیزه وایي. بل د وقتل الحیة المطلقه مطلقا منګور په نامې باندې مړ کول جایز دي. مطلقه هغه منګور تیل شي دور کې نه خېلې تور سپین زیړو دي دور کې نشته مطلقه مطلق شي تیل شي کنه مطلقا منه مطلقا یې مړ کول جایز دي شرط ورکې نشته مطلق شي تیل شي کوم شي کې شرط نه وي لکه ځنه خالي ته مطلقه وفو شروع که شرطونه ورکې مالک وکتر سره داسې کې یو زه کوم دو شرط شو کنه نو مطلقاً منګور قتل کولی شي یا داسې ضرري شی ولړم. و ان احتاج اگر چې د سړی محتاج شي للمعالجة په لوس لرګي ویلې سره معالجه منه ویل ټکول چپل ضرورت شو لرګي ضرورت شو کتک ضرورت شو نږدې وره وخله ورپسې وی ورسره نو دا څه ده جایز ده ځکه څه ځان په چوبخانه چې تو په نیله نه کوي لړم تو څه پېژندې د مولانا ده یا څه ده د ولي ده پیغمبر چې چلو سید دوشونو سره مینه نه درغلی قتل کوي. بل د و امساکه فی فمه دراهم او دنانیره نیول په خوله کې د درهم او دنانیرو د سیکو د ګل سیکی سدي چې شاوي تنیس بحيث دسې د نیولو لا يمنعه عن سنت القراءه منی کول نه خ سنت طریقې قرات نه قرات خروخ کول شو ټکی پکیل شو الفوز ټیک ټاکو خو لکه دا شی د وسی خوان نه کل منځ کې ته د شن نسی مطلب د صدا او فی یده الوس کینی ولید د شاو ما لا يمنع عن سنت الاعتماد سنای منی کولو دا سړی د لوس کې دول نه په بل لوس باندې اعتماد منه لوس کې دول په بل باندې المنځ کې مونږ باندې کې ګدو کنه دی تل شي اعتماد هغه ول اعتماد نه مراد بروسه صحیح ده ندینه تو نه منی کولو د شاید ولوس کې دو څه د اوس مباح ته خو که ضرورت مراد شي واله د سکول خبل د قراءة القرآن على التألیف قرآن کریم په موجوده ترتیب بنیل دو صحیح ده څنګه تیای کوم ځینای. بل د ونفذ الصوب بدن نه لاغونې جامې څنډول صحیح دي کله سجدې کې راپاڅېږي بدن سړي غاټ وي یا رکونه ډایرک پڅېږي رکو ته هغه ته سي قومې ته ودرېږي کی لا یلصق بجسده فی الرکوع سرکو کې د جامې خاخې نشي بدن پرې ټیټېدو کې یا جکېدو کې یا سجدې نه راپاڅېدلو کوم سړي بدن غاټ وي یو ورې لوس وړل شي لمن یومن چې کوي د سیده کول شي. بل د وقراءة آخر سورة اخیری سورات یل فی رکعت په یو رکعت کې تو ویلو مثال اخیری سورات څه ده یو رکعت کې دویلو و آخر اخرى بیا د اخیر دی سورات ولکم ټکی څه دی هغه دویلو فی اخرى په بل کې علی الصحیح دو ټیک ته ویلي ساخیری کیا څو ایتونه شتو کنه تو ته پرېږدی نیموالی شي په مانځ باندې وړوک سورات آیل شي که شپې ګیوت ولا درې درې وایه. بل د والخاص ثلاثه کوم خاص مباح شون دي درې دي
دو درشون سی د تو دپاره مباح دي دو کې هېڅ پروا نشته خو دو لږ خصوصیات لري یدی لکه تکرار صورت فی رکعت فی التطوع نافل کې د ډبل ورې صورت ویلو یو اختیال او کنه بیا د مغه صورت ویلو و یکون معتمدا حائطا دیوالته تکیه والی استوانه فی تطوع یا نافلو کې دي ستنې ته تکیه ولا بلا عذر نشته بیا مکروه نه ده ولحظة الامام اندس امام کثیره کسی لمن خلفه رست طرف تشاکن شاک د پاره لیکومه ان قام هو سو دری کچیره غیلوړي ونه خو یا بل د سی ده